الرحیم پارا نمبر 20 سورة العنکبوت آیت نمبر 38 صفحہ 639 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا أو منهلاك عاديان وثمودا أو ثموديان وقد تبين أو خوازهدا لكم تاسوتا من مساكنهم لا غيد كورننا وزين لهم أو خشتكريوها غيتا الشيطان أعمالهم شيطان ده غي عملنا فصدهم بس منكريو أغي عن السبيل دني غلالنا وكانوا مستبصرين أو أغي خوخيار وقارون أو قارون وفرعون أو فرعون وهامان أو هامان ولقد جاءهم بشكر أغلو ديتا ولقد جاءهم بشكر أغلو ديتا موسى عليه السلام بالبينات فوازحون خسرا فاستكبروا فسغيت كبركو في الأرض مزمكك وما كانوا أو نوها غي سابقين تختيدنك فكلا أخذنا فاسهر يومك أنولو بذنبه تغدقنا بوجا فمنهم فزندا غينا من أرسلنا أغدي چراولي قلا من أرسلنا راولي قل منغا عليه فاغبان دي حاصبا تكانو باران ومنهم أو زندا غينا من هغسوكتي أخذته الصيحة جوني واها غيل سخت أوازا ومنهم أو زندا غينا من هغسوكتي خسفنا به الأرض شكيمون لبا غيسمكا ومنهم أو زندا غينا من أغرقنا أغديش مغرقا وما كان الله أو ندي الله تعالى ليسلمهم يظلم كدي سرا ولكن كانوا لكن وها غي أنفسهم يسلمون والزان سرا ظلم كونكي بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة عنکبوت مبارک پا آخر کی اللہ تبارک و تعالی دا انبیاء کرامو او دغه شان د اغه د قومونو مختصره واقعات او مختصر حالات اغا ذکر کئ الله تبارک و تعالی بدی آیاتونو مبارکو کې د عادیانو ذکر کئ او دا غي ذکر او تفصیلی واقعات مخ کې تیر شوی دي چې قوم عاد دا ډیر خطرناک خلقو
او دیتا الله تبارک و تعالی هود علیہ السلام استولیو او دغه شانتی دیتا الله تعالی د مټو طاقت ډیر زیات ورکړو سمودیان هغه ته الله تعالی صالح علیہ السلام استولیو هغه با په غرونو کې کورونه جوړول الله تبارک و تعالی د دې دواړو تذکرہ په یو ځای باندې وکړه ځکه دا قریب دي زمانه قریبه ده او علاقه قریبه ده الله تعالی فرمایي د هغې کندرات او کورونو نه تاسو ته خبره واضحه ده یعنی ټول هلاک شده پراته دي چې د الله تعالی او د الله د پیغمبر مخالفت کړی دی او شیطان هغې ته بد اعمال خشته کړیو او دنیا پسې اړم کړیو د نیغې لارې نه د هدایت د لارې نه هغه منع شویو وکانو مستبصرین او دا ناس زناور نو او کمقل و احمقان نو بلکې وکانو مستبصرین خو خیارو عقل کار کولو او بیا الله تعالی د قارون ذکر هم کوي چې داغه تفصیلی واقعه ذکر شو چې د موسی علیه السلام د تر زویو او د دنیا په مال او محبت کې دومره حد ته ورسېدو چې د موسی علیه السلام مخالفت یې وکړو وفرعون او د فرعون ذکر هم الله تعالی کوي چې د خدای دعوی کړې وه وهامان او د هامان ذکر هم الله تعالی کوي چې دا د فرعون وزیر دی او د موسی علیه السلام سخت مخالفو الله تعالی فرمایي دی تما موسی علیه السلام استولیو بالبینات واضح دلائل سره معجزات سره لیکن فاستكبروا فی الارض بس مکه کې تکبر وما كانوا سابقین لیکن الله نه تختید الله تبارک وتعالى را اونیوا او ختم کا الله تعالی فرمای فکلا اخذنا بذنبه هر یو چې د الله د دین او د الله د پیغمبر دشمن راغلی نو هغه مانیولې بیا الله تعالی سو مثالونه ورکوي په ځینو مې د کاڼو باران کړی لکه د لوط علیه السلام قوم ځینې مې په چغه باندې هلاک کړي لکه عادیان او سمودیان او مدین والا د شعیب علیه السلام قوم د هغې ذکر وشو ځینې باندې مې ځمکه کې نولي ده لکه قارون ځینې مې په اوبو کې هلاک کړي دي لکه فرعون الله تعالی فرمایي دی په ځان باندې ډېر لوی ظلم کړو نو دی کې مونږ ته عبرت دی علماء کرام فرمایي چې دا څومره واقعات الله تعالی ذکر کا او دا قومونه هلاک شوي دي نو دی صرف په کفر نه دی هلاک شوي یا صرف په ګناه باندې نه دی هلاک شوي دا یاد ساتل پکار دی چې الله تعالی په صرف ګناه باندې یو قوم اجتماعي طور سره نه هلاک کوي یو قوم نه چې ګناه کیږي نو اجتماعي طور سره الله تعالی په هغې هلاکت او عذاب نه راولي یو کس باندې تکلیف راولي و اجتماعي عذاب الله په ګناه نه راولي او په کفر هم نه راولي یعنی دا ټول کافران به الله تعالی ختم کړي نه الله تبارک وتعالی چې اجتماعي عذاب راولي په ټول قوم باندې اله راځي چې هغې د الله تعالی د دین یا د الله تعالی د دین د یو داعی مخالفت وکړي دې څومره قومونو چې په دې چې اجتماعي عذاب راغلی نو دی د الله د پیغمبر او د الله د دین مخالفت کړي عادیانو دی د حضرت هود علیه السلام سخت مخالفت وکړو الله هلاک سمودیانو د صالح علیه السلام قارون د موسی علیه السلام فرعون د موسی علیه السلام حامان د موسی علیه السلام مخالفت وکړو دغه شانتې څومره چې تاسو واقعات قرآن مجید کې وګورئ نو هغې چې الله تعالی هلاک کړي دي اجتماعي طور سره او یو عذاب یې پرې راوستی دی نو دا اله چې د الله د پیغمبر مخالفت وشي یا د الله د دین مخالفت وکړي یو کس ګناه کوي نو الله تعالی هغه ته سزا ورکوي خو د هغه انفرادي سزا ده یا یو کس کفر کوي نو د هغه ګناه ده الله به آخرت کې سزا ورکوي خو لیکن چې یو کس مسلمان ولی نه وي او چې د دین مخالفت وکړي د پیغمبر مخالفت وکړي نو الله تعالی بیا په هغه ټولو باندې اجتماعي عذاب راولي سخت عذاب پې باندې راولي لکه دې ټولو باندې اجتماعي عذاب راغلی او دا
الله تعالی د دې د هلاکت دوه وجې ذکر کړي دي. نمبر 1 زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان دی ته غبط اعمال خشته که، نو دی وی جوړېدا د پیغمبر مخالفت کوا نو بس بیا به چې کم دی نو کامیاب شي. او دویم فصدهم عن السبیل، په خپله باندې دین ته نه راتلو، نور هم د دین نه منع کول، نور هم د دین نه منع کول. او الله تعالی فرمایي د دې دوو خبرو چې شیطان ورته اعمال خشته کا او خلک د دین نه منع کول، د دې علت او وجه او سبب هغه سو فاستكبروا، تکبر کول. تکبر خطرناک چیز دی تکبر. نن خو چې چاته مشري میلاو شي، عهده میلاو شي، حکومت میلاو شي، اول به ګرځي او چې کم دی نو سوالونه به کوي، منتونه به کوي، ما ته حکومت را کوي او ما ته عهده را کوي او زه به ستاسو خیال کوم او زه به داسې کوم او زه به داسې کوم او زه به د دین کارونه کوم او زه به د غریب ملګرتیا کوم. او چې بیا ورته دا مشري میلاو شي او دا عهده ورته میلاو شي نو همدغه غریبانان خلک یې مشر کي، نو بیا څه شی شي؟ فاستکبروا فی الارض، بس بیا لوی متکبر شي، فرعون شي. فرعون صرف د فرعون نوم نه دی، مفسرین حضرات فرمایي هر هغه جابر چې د دین دشمنی کوي، د دیندارو دشمنی کوي، د نبی علیه الصلاة والسلام دشمنی کوي، دام فرعون دی، دام فرعون دی. دم باقاعده سزا د فرعون ده. دا فرعون خو یو نمونه ده، یو سیمپل دی. دا نه چې صرف فرعون ته به دغه سزا میلاویږي. هر فرعون، هر بادشاه چې د دین مخالفت کوي، د قرآن مخالفت کوي، د شعائرو د اسلام مخالفت کوي، هغه فرعون دی، هغه حکم د فرعون دی، د هغه سزا د فرعون ده. الله به د عبرت نمونه ګرځي. لکه اوس زمونږ یو حساسه مسله ده، شعائر د اسلام نښې او د اسلام په نښو کې د ټولو نه عظیمه نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. تاسو ته مخکې ما ویلي چې د اسلام څلور غټې نښې دي، بیت الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه شانتې مونځ او حج. دا څلور د اسلام هغه غټې نښې دي. بعضې وایي علما. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی نښه د دین او داغه د ختم نبوت مسله دا یو ډیره حساسه مسله ده. دومره پورې علماء کرام فرمایي چې د قادیانی، د غلام احمد قادیانی ملعون چې کم مردار شوی دی او په قادیان انډیا کې د قبر دی، که څوک لاړ شي او د ده په قبر باندې میتیازي وکړي، علما وایي دا میتیاز هم پې مه کوئ، ځکه د هغه په قبر لعنت راورېږي، ستاسو په میتیازو به هم لعنت راوورېږي. نو دا خپلې میتیازې ولې لعنتي کې؟ دا میتیازې که پلیت هم دي خو د قادیاني نه زیاتې پلیتې نه دي. قادیاني ستا د میتیازو نه هم زیات پلیت دی. د مسلمان میتیازې د قادیاني نه پاکې دي. دا د علماو فتوا ده. علما وایي که یو کس د نبوت دعوه وکړه او د هغه نه چا تپوس وکړو چې ته خو د نبوت دعوه کې ستا دلیل څه دی، دا چا چې دلیل وغوښتو دا هم کافر دی، دا هم کافر دی. هغه نه به دلیل نه غواړي، هغه نه به دا سټ وی، هغه جهنم ته رسې، جهنم ته رسې. زمونږ المیه دا ده او زمونږ درد دا دی، زمونږ افسوس دا دی چې زمونږ هر حکومت چې راځي نو هغه د قادیانیانو رعایت کوي. افسوس دی، افسوس دا دی. قادیانیان د هغې خوښ وي، په ادارو کې ورداخلوي. څومره په دې دنیا کې چې فسادونه کېږي او خاص کر په دې زمانه کې د پاکستان کې چې څومره فسادونه کېږي، په علماو او په مسلمانانو حملې کېږي، تاسو یقین ومنئ زه قرآن ته ناست یم، دې کې د قادیانیانو لاس دی، دې کې د قادیانیانو لاس دی. د الله په ذات قسم دې کې د قادیانیانو لاس دی، دا د قادیانیانو نه خالي نه دي. او زمونږ موجوده حکومت او صدر الله دې په کینسر مردار کړي. دا ډېر لوی ارامي دی، دا ډېر لوی ارامي دی. نن یې چې کم دی نو نبیل منیر قادیانی ته باقاعده تمغه ورکړې ده. نبیل منیر قادیانی دا ډېر پوخ قادیانی دی او باقاعده دی چې کم دی نو د قادیانیانو دپاره کار کوي، په ټولو ملکونو کې لګیا دی کار کوي.
او د پاکستان دی قادیانیان د پاکستان نه دي دا به الله تعالی دی ته قبرستان کوي د پاکستان به د قبرستان ان شاء الله د پاکانو خلکو په لاس ان شاء الله ولیکن دیر رزیر انسان نن چې کم دی نو دی نبیل منیر قادیانی ته تمغه ورکړې ده چې دا ډېر ښه کار کوي پاکستان دپاره پاکستان ته یې ډېر کارونه کړي دا لعنتي انسان ته اوس چې کم دی نو کومه تمغه ورکول پکار دی ده ته خو چې کم دی نو دا سر ته نه رکول پکار دی چې داسې د پاکستان مشر شي خدای دې په کینسر مردار کړي چې دا ملک ته نه هغه خلاص شي چې د نن نه یو 2 کاله مخکې د مدارسو اسلامیو بل پاس شو په هغې کې دا پاس شوه چې د مدارسو به رجسټریشن کیږي مدرسې به رجسټریشن کیږي او حکومت ته پیسې ورکوي هسې نه خو صرف دې دپاره چې دا مدارس د حکومت تنګی نه په هغې دې ارامي دستخط نه کولو دې زرداري ارامي په هغې دستخط نه کولو ځکه چې وایي پرېږده چې مونږ دا مدرسې تنګو کله په یو طرف نه چاپي او کله په بل طرف نه چاپي او کله په بل د پې اوسه پورې دستخط نه دی کړی او چې دغه د ارامیتوب شی رالو چې نبیل منیر قادیانی نو نن یې ورته تمغه ورکړه نن یې تمغه شجاعت ورته ورکړه چې ته ډېر لوی کارنده او انشاءالله تعالی دا مجاهدین مړه نه دي دا دې دا صدر مردار واوري چې دا مجاهدین مړه نه دي په ختم نبوت دپاره د دې مجاهدونو وینه سا چې د دې هر څه قربان ختم نبوت دپاره خو مرګ خلق غواړي د نبي علیه صلات وسلام په ناموس باندې او د هغه په محبت باندې خو دا زه وایم چې د یو چرسي او د یو بنګي دا ایمان دی چې خدای د نبوت په نوم باندې ما شهید کا د یو عالم او د یو پاکو خلکو به دا چې کم دی نو ولې نه وي خو دا الله تبارک وتعالی دا واقعات دې دپاره ذکر کوي الله وایي دی تکبر کړی ما رانیولي دي دا ظالم متکبر دی دی وایي چې ما ته څوک څه نشي ویلی داسې به دې رونیسي که نه انشاءالله تعالی چې هېڅ پته به دې ونه لګي بهرحال چې کم حکومت هم وي او هر څوک هم وي که زمونږ هر څه وي که هر څومره مونږ ته قریب وي خو چې د قادیانیانو دفاع یې وکړه یا د قادیانیانو سره یې جوړ توړ وکړو هغه زمونږ دشمن دی ځکه زمونږ د محبوب صلی الله علیه وسلم دشمن دی د هغه سینه مبارکه مدینه منوره کې خفه کېږي مونږ به خامخا خفه کېږو مونږ به خامخا خفه کېږو الله دې هغه حکومت چې د هر چا وي تباه و برباد کی نیست و نابود دی کی ذلیل و خوار دی کی چې کم هغه د قادیانیانو دفاع کوي چې د هر چا وي او الله تعالی دې عوامو کې داسې مجاهدین پیدا کړي چې دا مردار سری د ملک نه هغه روک کړي وعادا وثمودا عادیان او ثمودیان وقد تبین لکم په تحقیق سره ظاهره شوي د تاسو ته من مساکنهم د دوی د کندراتو نه وزین لهم الشیطان اعمالهم خشته کړي دی دپاره شیطان عملونه د دی فصدهم عن السبیل پس دی یې منع کړي دی د نیغې لارې نه وکانو مستبصرین او دی هوښیار وقارون وفرعون وهامان او قارون او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسى راغلو دی ته موسی علیه السلام بالبینات وواضح معجزو سره فاستکبروا فی الارض پس هغوی تکبر وکړو په ځمکه کې وما كانوا سابقين او نو د الله تعالی نه تخدیدون کې فکلا اخذنا بذنب هر یو مونږ نیولیو د هغوی د ګناه د وجې نه د پیغمبر د مخالفت د وجې نه فمنهم من ارسلنا بعضې د هغوی نه چې په هغوی باندې مونږ راستولي یو حاصبا کاڼي ومنهم بعضې د هغوی نه من اخذت الصیحه نیولیو هغوی لره چغې ومنهم من خسفنا به الارض ځینې د هغوی نه مونږ دننه کړي په ځمکه ومنهم من اغرقنا ځینې د هغوی نه مونږ غرق کړي په اوبو کې وما كان الله ندي الله تعالى ليسلمهم چې په دې ظلم کې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په ځان ظلم کولو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله دا من گناهونه معاف يا الله دا ټول امت گناهونه معاف يا الله مونږ ته اخلاص نصیب فرمای استقامت رات نصیب فرمای د ټولو مسلمانانو خدای حافظ او ناصر شي هر قسم مشکلات او تکالیفونه یا الله مونږ ټول محفوظ او مامون کې سمنا بیماران دی الله ټول ته شفای کامله نصیب فرمای دا امیر صاحب مولا امیر صاحب دا ډیر خیر انسان دی او فالج والد دی دعا ورته وکړه الله تعالی ورته شفا کامله نصیب فرمای
صحت کامله و تعالی نصیب فرمای. دلته یو بل زنانه دا مختیار بای والده ډیره بیماره ده، یا الله شفای صحت کامله ورته نصیب فرمای. فقیر حسین دا روټو والا دا هغه کور والا ډیره بیماره ده، وختي ټلیفون کړو، یا الله هغې ته هم شفای کامله نصیب فرمای، صحت کامله ورته نصیب فرمای. نور چې څومره بیماران دي تا ته معلوم دي، خدای پاکه د ټولو شفا نصیب فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. احمد انا